په خوب کې شیدې لیدل د دې څه تعبیر د عبدالغني ورور پوښتنه کړې ده او دغه رقم حبیب الله ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې املوک لیدل او جان محمد ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده. نو اول به راسو دې خبرې ته که هر څوک د دیني معلومات پوښتنه کوي چې هغه مثلا د روزې په باره کې وي، د لمانځه په باره کې وي، د زکات په باره کې وي، د غسل د اوداسه په باره کې وي او دغه رقم د خوب د تعبیر په باره کې دی پوښتنه کوي، نو هر یو دی په کمنټ کې خپل نوم او د موبایل نمبر دی ولیکي. نو بیا زه یو ګروپ جوړوم د واتساپ او ما جوړ کړی یم ده، خو زه نمبر ور واچوم. تاسې په کمنټ کې خپل د واتساپ نمبر ولیکئ او خپل نوم ولیکئ، نو بیا زه یو ګروپ جوړوم، نو هغه کې مې بیا هیډ کوم. انشاءالله بیا تاسې د هر شي پوښتنه کوئ، د دیني مسایلو پوښتنه کوئ او د خوب تعبیر غواړئ، انشاءالله تاسو ته به هر څه دغه جواب درکول کېږي. نو حبیب الله ورور پوښتنه کړې وه چې په خوب کې شیدې لیدل، دا رقم عبدالغني ورور هم پوښتنه کړې ده، دې څه تعبیر ده؟ د حدیث مبارک په روشني کې د شیدو تعبیر چې د هغه د علم سره یې کړی ده او دغه رقم په خوب کې شیدې لیدل یا څښل دا به په حلاله طریقه سره مال و دولت ترلاسه کړي او دا د خوشحالي او د برکت طرف ته هم اشاره ده. او بل که چیرې خرابې شیدې او بدبودارې شیدې دي څښل، نو دا د نقصان و طرف ته اشاره ده او د حرام مال د جمع کېدو طرف ته اشاره ده. او بل کوم ورور چې پوښتنه کړې وه چې په خوب کې املوک لیدل د دې څه تعبیر ده، نو د دې جواب ته به راسو چې په خوب کې املوک لیدل دا عموما د رزق او د خوشحالي طرف ته اشاره ده. که چیرې خوږ او خوشبوداره و نو د روزي او د سکون علامت ده، او که چیرې کچه او بدبوداره و نو بیا د غم او د پریشاني علامت ده. نو دا یاد ساته که چیرې تا املوک په خوب کې ولیدی او دغه املوک خوږ و پوخ و نو دا د رزق او د خوشحالي علامه ده. که چیرې د املوک خراب و چنجن و یعنی وم و کچه و خوږ نه و نو بیا د پریشاني علامه ده. او دریم ورور بیا پوښتنه کړې ده چې په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده. نو د دې پوښتنې جواب هم ورکو. نو په خوب کې سیب لیدل امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای په خوب کې سیب لیدل عموما نیک اعمال عزت علامه ده او هم سیب ترش سیب دا د ګناه او د پریشانی علامه ده. دلته هم که چیرې سیب خوږ و پوخ و نو بیا د عزت او د نیک اعمال علامه ده او د رزق هم علامه ده. او که چیرې دا سیب کچه و ترش و چنجن و خراب و نو دا د ګناه یا د پریشانی علامه ده.